उठ वतन के नौजवान, उठ वतन के नौजवान, उठ वतन के नौजवान। उठ वतन के नौजवान हाथ में د ټول نه مخکې د خپل وروڼو صحافیانو د جندول پریس کلب د هغې شکریه ادا کوم چې په دې اهمه موقع باندې چې په سبا په 29 تاریخ باندې زموږ په تیمرګره کې یو عظیم الشانه جلسه عام کیدونکې ده، هغې حوالې سره موږ دوی ته دعوت هم راوړی دی، پیغام هم راوړی دی چې دوی زموږ سره هلته شریک هم شي او د دوی په ذریعه باندې زموږ هغه میسج او پیغام د عوام الناس ته هم ورسي. څنګه چې ستاسو په علم کې ده چې په 29 تاریخ باندې به په دیرپاین کې د دیرپاین د تاریخ د ټولو نه غټه جلسه کیدونکې ده او دا به یو تاریخي جلسه وي ځکه چې الحمدلله دیرپاین دا د جماعت اسلامي ګډ دی او څه رهي صحیح کسر چې کوم د هغه موجوده حکومت هم پوره کوي لګیا دي. په دې وخت کې عام خلک هغه ډېر زیات د مشکلاتو سره مخامخ دي او د خلکو د رزق درک نه لګي، هر څیز اسمان سره خبرې ریټونه کوي او دې حکومت چې د خلکو سره کمې وعدې کړې وي نو یو وعدې د دې وخت سره سرته نه ده رسولې. په دې وجه باندې هر سړی خفه دی، پریشان دی او د دې حکومت نه د خلاصي دپاره دعاګانې هم کوي او د هغې سره سره چې کوم دی کم جدوجهد کم خلک کوي نو الحمدلله په هغې کې هم شریک کېږي. ستاسو په علم کې ده چې الحمدلله په دیرپاین کې جماعت اسلامي دا یو قوت دی، د دې نه هېڅوک انکار نشي کولی. دا ځل دې ته کم منډیټ میلاو شوی، په هغې باندې تاسو ټول خبر یئ، خو انشاءالله دا دیر د جماعت اسلامي دی، دا به په مستقبل کې د جماعت اسلامي زما درخواست دی ټولو خلکو ته عوام الناس ته، ځکه چې دا مسله یوازې د جماعت اسلامي نه ده، دا د هر کارکون ده، بلکې زه د پی ټي آی هغه سنجیده ورکرانو ته هم هغوی ته هم زما درخواست دی چې را دې شي او په دې جلسه کې دې شریک شي، د دې خلکو چې کوم ووټ ورکړی د دې حق دې ادا کړي، ځکه چې ووټ خلک دې لپاره ورکوي خلکو ته چې یاره موږ ته اساني راشي او د چینج او تبدیلۍ په نوم باندې دا ووټ ورکړی شوی خو د اوسه پورې هغه چینج او تبدیلي موږ ونه لیده. خو الحمدلله په دیرپاین کې جماعت اسلامي دا 100% چې کوم دی نو هغه چینج دا جماعت اسلامي راوستی، د ترقۍ حوالې سره، د خوشحالۍ حوالې سره، د امن حوالې سره چې څومره کارکردګي ده الحمدلله دا د جماعت اسلامي ده، هغه شان زموږ په شان کارکردګي د جماعت اسلامي په شان کارکردګي دا د بل چا نشته. په دې وجه باندې زما ټولو خلکو ته درخواست دی چې په دې جلسه کې شریک شي او په دې جلسه کې به زموږ مشر او جماعت اسلامي امیر محترم سراج الحق صاحب به راځي، هغوی به هم پکې شریک کېږي، سینیټر مشتاق احمد خان صاحب به راځي او نور زموږ صوبایي قایدین او دغه شان امیر الله صاحب په خپله. نو زما درخواست دا دی چې تاسو ټول پکې شریک شئ، د ایماني قوت هغه مظاهره وکئ او دا وښایئ حکومت ته چې موږ ستا نه خفه یو، ځکه چې ستا ګراني ده په دې وخت کې ناموس رسالت حوالې سره که خبره وکړو نو ډېر زیات په دې باندې چې کوم دی مسلسل هغه، خو به هر حال زموږ د خبرې مقصد دا دی چې خلکو ته دعوت ورسي او خلک په دې خبره کې ستاسو په ذریعه باندې هغه سبا دا ټول خلک د دې زموږ د دې تاثیري منډه به په زرګاو خلک به ځي او د دې نه به بلا په سلونو موټرسایکلې په زرګونو ګاډي به انشاءالله ځي او دا به تاسو سبا ووینئ انشاءالله چې دا یو بهترین ماحول به دلته وي او دا خلک به ټول په تیمرګرې فارسټ هاوس ګراونډ کې هم هلته د دې ځای بنئ، ځکه چې دا ټول خلک انشاءالله هغې ته روان دی، بهترین انداز باندې کمپین وچلېده او زما امید ده انشاءالله چې ډور ټول مهم په ذریعه باندې به ټول خلکو چې کوم ځای ته موږ ورغلي ډېر ښه ریسپانس دی او ټول خلک زموږ سره انشاءالله په دې کې به شریک کېږي. تاسو هم درخواست دی او ټول عوام الناس ته چې په دې کې شریک شي، د ایماني قوت مظاهره وکړي.